دغه دی ادي دغه دی پکې شروع شو. خدای مو خوشحاله کوي او الله په هغه دنیا مو خوشحاله کړو په دې مو اوبه مو شوې که نه دا خو ډېر یخې دی ادي یو که نه یو ادي السلام علیکم ادي جوړ تکړه خوشحاله ادي څنګه الله خیر منو خیر دی ناروغه یې منو الله بخیر ډېره خوشحاله یم الله بخیر خدای په دې دنیا م خوشحاله کړو په هغې مو ادي خدای م آخرت او دنیا ښایسته کوي ادي خبرې کوو ښه پیله خو دا راته ووایه ادي دا کوټه دې مبارک شه خدای دې وبخایو ډېره خوشحاله یم خدای دې وبخایو یو منټ ادي داسې کار کوو که نه زه تا ته پیله تاله ما یو څادر راوړی دی او خشکه میوه مې دله راوړې ده بادام دی پکې او چکې دی پکې دې نه به روزانه یو خورې خورېږه ټیک شو ادې که نه او اوس په ستا د دې کوټې افتتاح کوو ښه دی راځه بسم الله که زه ټک دې ورکړه کټ که دی کټ که بسم الله دا دې راکړه خدای م خوشحاله کوي او الله م په هغه دنیا م خوشحاله کړو په دې مو او الله م درجې زیاتې کوي پاک رب م در چاره پاسه کوي ښه دی امین کې ادې تا د کوټې ویلو کوټه دې جوړه شوه تا ویلو هغه یخ پکې به راته لګې هغه هم درته ولګېد که نه او د اوبو دې وې اوبه دې مو شوې که نه اوس راځه لږ ستاسو په دې کور کې ګرځم که نه دا ادې ښه دې کو ستاسو داسې کار وکړې چې پکې ولګو د پکې کومه بټن ده دا بټن ده که نه دا ولګو پکې ولګو دغه ده بسم الله ورګ دغه دی پکې شروع شو کیمرامین صاحب که لږ دا پکې م واغېسته تاسو الله م درجې زیاتې کوي پکې ولګېد که نه دی واه ماشاءالله الله م خوشحاله لږه راشه لږه د دې لاندې راشه د دې پکې لاندې راشه په دې دنیا م خوشحاله شو هوا یخه ده که نه او پاک رب م در چاره پاسه کوي او خدای پاک م درجې زیاتې کړو الله د ډېره د حلالو درکوي امین ښه دا ستا پکې شو دا دې یو بلف شو ټیک شو او دا دې ته بیټري شوه صحیح ده او دا چې کله د ورځې به ستاسو دا پکې او لیټ دا به ډایرکټ چلی د شپې ورته دې کې بجلي پرته وي دې نه به کې اوس راځه دا دې ښه ښایسته کوټه ستا دا کوټه خو ډېره غټه ده دی دا خو ډېره غټه راغله والله خدای پاک غټه راغستله نصیب مې ښه دی که نه یو نصیب دې ښه دی خدای درجې زیاتې کړ الله م ډېر خوشحاله کوي خدای پاک ستاسو اواز واورېد خدای م ډېر خوشحاله کړ الله پاک م په هغه دنیا م خوشحاله کړ او په دې م او ډېره دوا به درته کوم چې زه جمدی یم یو او خاندان مې نه ته دوا کوي د مټې یو خور مې دله وظیفې وکړې او ختمونه یې دله وکړله یا الله یې به له نوره ورکړي راځئ دې اوس راته دا د کوټه شوه دغه د سولر سیسټم شو او راځئ اوس اوبه ولځو راځه ستاسو دا بسم الله یا الله خیر ادې ودرېږه ادې دې خوا راشه چې زه درته را پمپ ووم چې دا پمپ درته ووم دې خوا راتو شه ادې داسې راتو شه چې والا ښه بسم الله ادې اوبه مو شوې که نه دا خو ډېرې یخې دی ادې یو که نه یخې دي واه اوبه مو شوې که نه د الله پاک په فضل سره اوس اخوا راځه دی اوس دلته خو ډېره ګرمي ده خدای م درجې زیاتې کړو کښېنې دلته دی سر ته کښېنه او داسې ادې دې کې دا شاړي دي دې کې دا بادام دي دا دې کې غوزان دي د دې نورو دا دوه درې شیونه دي زه خو نه پېژنم او میوه ده د دې نه به هره شپه یو چکې خورې
ټیک ده که نه؟ ټیک ده یو. نو انشاءالله تعالی نوره به در باندې ناجوړتیا نه راځي. ناجوړه یم یو. معدې بیماره یم. با چې دا خوري که نه دی او ټوخېږم معدې بیماره یم. دا چې خوري نو انشاءالله تعالی ټیک ټاک به ښه الله م خوشحاله کوي په دې دنیا مو په هغه دنیا مو او خدای م ترجیح زیاتې کوي. امین. ادي اوس زما ټول هغه رونو خویندو ته هغې ته تاسو دعا وکړئ چا چې ستاسو په دې کوټه کې ستاسو د سولر سیسټم کې دغه اوبو کې او دا نور ستاسو دپاره منډې تړلې دا چادر شو دا خوراک شو او انشاءالله تعالی نور به هم تاسو سره که الله ته منظوري تاسو سره به کوي. دغه خلکو نه تاسو لیدلي نه کتلې د الله د رضا دپاره در سره کړي دي او دوی ته دعاګانې وکړئ. او د خاوند مې مړ دی ورور مې مړ دی یو مور او پلار مې مړه دي یو دوی مې نشته دی یو نو کور مې وران دی نو د خدای پاک سره پاتې یم او خدای م ترجیح زیاتې کوي او خدای م در چاره پاسه کوي په دغه دوا ده یو او هغوی م درته دواګانې کوي هغه خاندان مې یو او د مټې خاندان مې ته ډېره دوا کوي ختمونه یې دله وکړلو پاک رب هم ډېر خوشحاله کوي او خدای دله ډېره ډېره درکړه د حلال اوبه اوس دغه رسولخانه مې بس نشته ورغه دیوال کار خراب دی یو غسلخانه به د الله پاک پوکې هغه اسانه ده ښه هغه به الله پاک بالکل الله پاک دله ډېره درکړه خدای م ترجیح زیاتې کړه په هغه دنیا م خوشحاله شي او په دې دنیا م او خدای پاک م کامیاب کوي. امین. ادې ستاسو امین. قدرمنو زه چې کله دې کور ته راغلو نو زما د ادې ډېر جړلي وو او زه په دې ځای کې ولاړ وم دا بلکل کنډر نو ما په خپلو خبرو کې دغه خبره کړې وه چې یاره د چا پیسې الله پاک ته ډېرې غوره وي نو د هغې پیسې به دلته لګي. هسې د پیسو لحاظ سره نن سبا د دنیا هغه کوم نظام چې دی هغه لږ خراب دی خو بیا هم الله پاک چې د چا پیسې په کوم ځای کې قبولي کړي وي منظوري کړي وي نو هلته د هغې پیسې لګي. زه به دغې خویندو ته زما دغې میندو ته دغې روریانو ته مې که څوک کینیډا کې دي که څوک جرمني کې دي که څوک UK کې دي که څوک دوبۍ کې دي نو دغې دپاره به دا دی دا دوه لاسونه اوچتوي. تاسو فکر وکړئ چې کله زما دا دی بیګاله دلته د دې پکې لاندې اوده کېږي نو انشاءالله تعالی د دې د زړه نه چې کومې دعاګانې وځي هغې موږ او تاسو حساب کتاب نشو لګولی. د پېښور نیوز نیو ټیم زما د دې ملګرو زموږ مطلب او مقصد هم دغه د قدرمنو چې ستاسو یوه روپۍ دا په کار راشي د دې په دې کور چې څومره خرچه راغله هغه ما چې چا ما سره لاس امداد کړو هغې ته ما حساب کتاب ولیږه خو زه به دغه خبره کومه اکثر له زموږ دا ډېر روریان خبره کوي چې یاره تاسو خپل چم ګاونډ کې خیرات زکات ورکې او په خپله یې ورکې نو اوس دغه فکر کومه چې یو کس سره به څومره وي 50,000 شپېته د دې دا کار خو د 50,000 روپو نه که نه ځکه چې دا کوټه جوړېده دا سولر سیسټم کېده په دې اوبو کې موږ خپل محنت کوو نو هر هغه انسان ته وایم چې زموږ کوم دا کار دی دا د الله د رضا دپاره دی او تر ورځ تر قیامته پورې به انشاءالله تعالی زه به ستاسو د یو روپۍ ذمهوار یم دعاګانې راته کوئ دعاګانې به درته کوو او الله دې وکړي چې زما یو پښتنه مور او خور هغه بې صادره پاتې نشي. نن ما دې ته دا صادر په سر که دا صادر د عزت نه ډک دی د غیرت نه ډک دی دا داسې ده لکه زما خپله مورکۍ او خپل مور سره څوک غلا نشي کولی. صحیح شوه دی؟ صحیح. اوس دې څه پروګرام صحیح ده. اوس څه پروګرام دی مخکې؟ دغه دی چې بس د دیوال کار رالو کې نو او دغه کار رالو کې دغه خانه د جوړه کې تا ډوډۍ کړې ده او پیسې ټکي چې زه ډبل سکېږي رالېږي رالنو انشاءالله تعالی انشاءالله. تا اوس تا ادې تا په دې ډوډۍ دی ولې تاوان خیر دی خیر دی نه نو ما خو تاسو ته ویلو خیر دی که نه ما څه ډېر غریبي بابا را سره خورې که نه څه دې راله پخ کړي دی ادې څه مې وریجې مې دله وړي دي وریجې چرګ دی یو چرګ کباب دی یو صحیح ده زه الله دې ښه لرم
او راځي زه تاسو سره کینم، تاسو سره کینم، راځي.